الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو ملګری وی چې یاره زما سترګې پټې پاتې شي او زه پښمنی ته راپانه سمه، نو داسې زما روجه چې کوم دی هغه کیږي او کنه. نو سحری کول، پښمنی کول دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ او تاسو خپل ټول امت ته په دې باندې حکم هم ورکړی دی او په دې کې ډیر لوی خیر او برکت دی. نو د دې نه ځان محرومه کول نه دی پکار. لکه حدیث کې راغلی دی، امام بخاری رحم الله حدیث دی 1823 نمبر حدیث دی. دا حدیث صحیح مسلم کې دی 1096 نمبر حدیث دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای تصحروا فإن فی السحور برکه. تاسو پښمنی کوئ ځکه چې په پښمنی کې الله رب العالمین ډیر لوی خیر او برکت دی. دغه رنګ په صحیح مسلم کې حدیث دی عمدغه رقم 1096 او مسند احمد ابن حنبل کې دی سلورم جلد صفحه 197 کې حدیث نمبر 708 دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب اکلۃ السحر. زمنګ او د اهل کتابو د روجو په مابین کې فرق هغه پښمنی دی. یعنی یهود او نصارا چې روزه نیسي لکه هغوی به د عاشورې د ورځې روزه نیوله، نو هغوی به پښمنۍ نه کوو. موږ مؤمنان یو، موږ امت محمدي صلی الله علیه وسلم به پښمنۍ کوو. نو که چا په ناره باندې روزه ونیوله نو ټیک د روزه کیږي، روزه کې څه نقصان نشته دی، خو د پښمنۍ چې کوم خیر او برکت دی نو د هغې نه محرومه پاتې شو. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.